ساده ژوند داسې یو اواز دی چې دا د هر چا د زړه دی، خو ویلې څوک هم نشي. هر سړی وایي دا خلک په څه وایي، داسې ده لکه هر سړی غواړي چې دته زندګي اسانه شي. په دې موجوده کسانو کې چې دا د شمیر یو، خو به هر حال هر کور کې درې څلور ماشومان هلکان دا د واده د عمر ته رسېدلي دي، خو د دې ظالم رواج د لاسه د هغوی دونه حیثیت نشته چې نن سبا توله زما په خیال چې په 6,000 ده، خو په 1,30,000 داسې توله ده. نو په 2 تولو خو سړي ته ځان بد ښکاري، او چې 10 تولې کوي نو هغه پې بد ښکاري، لکه نشي کولی، تباه کوي. نو اوس به پیغمبر راځي، هرگز به نه راځي، فرشتې به راځي، بالکل به نه راځي، لیډران یې دله ختموي، بالکل یې دله نه ختموي، پوډریان او رشوتیان یې دله ختموي، بالکل یې نه ختموي. د هغوی څخه بلا روپۍ دي، هغوی به ساده ژوند څه خو د لار څه کولی شي. دا د سپیدپوشو زما او ستاسو دا ناس موجوده کسان چې زموږ د زړه آواز دی، خو داسې یو پلیټفارم نو، داسې مشران نو چې راغونډ کړي دا قوم او یو پلیټفارم ورکړي. نن دا مونږ رنګیو، سبا به انشاءالله ګڼو. طریقه دا ده چې څنګه زه لکه اغراض و مقاصد باندې تاسو ته روشني اچوم چې دې کې مشر کشر نشته، دا جرګه ده. دا پښتون چې دی په دې د رور او د پلار مشریم نه مني، دی وی زیمه. نو دا یو جرګه ده، یو आवाज دی د سوشل میډیا د شیشې او د چینل او د میډیا په ذریعہ چې تاسو ځای په ځای داسې جرګې جوړې کړئ او په ځان قدغن ولګئ. دا جرګه اصل کې تاسو په ځان جرګه وکړئ. نن خو زما ملاتړ شوی، نو ستاسو خپل د دې روان کل فایده ده. او خو نه تاسو وایئ چې دا بس راځئ د هم بس د رډو زور ډېر دی، یا دی چېرته هیډن ایجنډې دي، سیاست ته روځي. نو هرګز نه، بالکل نه. خو دا درته ضرور وایم چې ستاسو د څومره اولیاء کرام چې په دې علاقو کې نه که نه، دا تاسو یې. دوی چاته هم د مونځ او دس نه وویلې، چاته هم د نیک عمل نه وویلې، دقه بیل چې زندګي اسانه کړئ خپله. نو تاسو خپل زندگی اسانه کړئ او تاسو ګورئ چې تاسو د مرګ بعد هم تاسو خلک په ښه دغه کې بیا دي. نن زه د مولانا صاحب ډېر مشکور یم چې موږ له خپل وخت راکړه او د دین او یو آیات دا که چې غالبا الله دې معافي وکړي کمې به شي چې دین اسان دی. مولوي صاحب دا ترجمه وه او دین یو څه چې دین اسان دی، ګران کړی چا دی د رواج د زنانو د شیطاني اعمال د ازل د لبده پورې به دا لړۍ شروع وي، داسې تحریکونه به راوچتېږي. باچا خان الله رحمت هم په دې سلسله کار کړو، حاجي تورنګزی هم په دې کار کړی دی او نور مشرانو هم په دې کار کړی دی. او موږ بیا او زموږ د ټول غټه خبره چې نبي علیه الصلاة والسلام زندګي ده، هغه بیبي فاطمه لا جهیز هم اوس خو څوک چې جهیز نه دام غلطه ده، خو د خپل حیثیت او د خپل وس مطابق هغه وخت کې څه مشکیزه او سار څه چو علماء ته زیاته پته. نو صرف زما د وینا مقصد او د غونډې دا دي تاسو دا پروګرامونه وکړئ. ساده ژوند مقصد شومتوب یا روټۍ بندول دا هرګز نه دي، خو د شادي حالو ته د بیجا خرچې نمود و نمایش ته دې له قلار شئ. خپل لیمټس چې کوم ستاسو د جیب ستاسو د دغه اجازت یا کې وکړئ. لکه دا ذهن له وباسئ د دې چینل په ذریعہ چې زه ګورې دا نه یم چې تاسو روټۍ بندې کړئ یا په مړو دغه مه کوئ. خیرات دا نه دی چې تاسو په درېمه وکړئ، درېمې له بعد یې روزانه کوئ. هېڅ قسمه قدغن دې کې نشته او نه خیرات منې کول شته. خو یو مړی شوي یو سړي ته الرډي غمي، هسپتالونو ځپلي، هغه سره څه نی پاتې او مونږ ورشو هغه ته چې شابه روټۍ او بیا کورونو کې په نغرو کې اوبه اړولي. یا خو دا دی چې مونږ د کورونو له راوالو هغه څه شریکه کړو. نو په دا یو څو خبرې دي، زما له زیاتې ښې خبرې به اوس مشران کوي، دې له به یو منشور شکل ورکوو. دا نه دی چې دا یو بینر ما ولګو جرګه ساده جو، نه. دغه شان به زه د سرتاج صاحب لا، د نجیب الله خان لا، د منیجر صاحب لا او د ټول ناستو ملګرو تسلیم خان دي لا، دا تمه به لرم چې دوی به هم سبا له داسې میټینګونه کوي او دا به شی به انشاءالله مونږ د دې ځای له اواز د ټول پاکستان ټول ملک ته کوم ځای کې چې پښتاني رسو به په پښتو کې دا محاوره مو وایو که نه، ویاله کوي د خپل صادر سره خپې غزال. د خان صاحب خو بعضې خبرې وکړې، خو دا هم پکې شته دی چې هر سړی د خپل حیثیت بیا ژوند هم تېروي. خو د خبره کوم چې بی دا مولانا عبدالوکیل د خبرو نه پس خو دا د شو لکه پویترو پته چې ته لور دغه کې دا خو ډېر ښه پروګرام دی ځکه چې ډېر تکلیف وي د یو لور پلار ته، د یو خور رور ته چې داسې قسمه چې کوم دی نو هغوی ته ډیمانډ پې کېږي یا هغوی ته چې کوم دی نو د موجوده معاشرې کې چې کوم هغه فرسوده رواجونه دي د هغې متعلق
موږ جواد جلال ته سلام پیش کوو چې جواد جلال خان تعالی د خدای ډیر زیات عمر درکړي چې ته راپاڅېدلې او د داسې پرسوده نظام یو د رکاوو د مخنیوي دپاره راپاڅېدلې. ملګرو زموږ په علاقه کې دا مو ګورئ داسې کسان شته چې هغوی لس اجونه کړي دي، نه اجونه کړي دي او انخطي بلو اجونه ځي. هلکه د خدای ظالمه یو ځل چې کوم دی فرض دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل کړی دی. تو وګورځه په دې خپله محله کې په دې علاقه کې وګورځه داسې هلکان شته چې د هغوی مسله د پیسو د وجې پاتې ده، داسې جینکې داسې زنانه شته چې د هغوی مسله د پیسو د وجې نه د جهیز د وجې نه پاتې ده. موږ ملګرو که راپانیسو دا نن چې کوم کسان ناستي دا دونه مضبوط خلک دي، د دوی دونه پاټو سره او دونه غټ تړون دی چې دوی غوړي نو دوی ته چې قسم دی چې په دې علاقه کې به بالکل بدلون راځي. خو زما په خیال کې په دې خبرو باندې د جرګو په ځای د راغونډو په ځای موږ د شته ناس خلک عمل وکړو نو فایده به ډېره کېږي. چې یار تږې پکې اوس کې وروږي پکې موړ شي، بس نور څه د خدای غواړم چې یو داسې نظام جوړ شي. یا دا ساده ژوند څه ته وایي که نه؟ اول خو دا اصطلاح داسې ده چې په دې ځان پوه کول پکار دي او ساده ژوند څنګه راځي. مونږ خو د عالمانو نه اورو چې نبی علیه السلام مونږ ته مولانا صاحب وایي مونږ ته د مړي طریقه هم ښودې ده او د واده هم. د تره زوی مړ شو خلکو ته ووایي ډوډۍ راوالی او د دوی دا ښځې د خپل ځای نه پانیسي چې دا ښځې په خپل ځای ناست دي ځکه دوی جاړي چې تاسو ډوډۍ راوړئ ورسره خورئ. مونږ ښځې جاړي او مونږ دلته څه کوو. نن یو مړی وشي نو سړی په 15 لک روپۍ د هغې مړي په سمبالښت نه هم نه خلاصېږي. دا درېیمه ده او دا جمعه ده او دا څلوېښتي ده. دا یو بدعت دي چونکې په دې سیمه باندې موږ سره هندوان پاتې شوي دي نو موږ ډېر رسومات چې دي او رواجونه دا موږ د هندوانو ځان سره اپنو کړي دي. چې حضور صلی الله علیه وسلم تاسو ته څه درکړي دي فخذوه نو کلک ونیسئ وما نهاکم عنه فانتهوا او د سره چې منې کړي یې نو د هغې نه منې شئ. اوس جی د مړو نه ودونه جوړ شو دا ډیر غلط رسم دی نه زه د دې غندنه کوم. بیا زه جواد خان اپریشیټ کوم په دې شیز باندې چې د یو تنظیم او یو بنیاد کې خو دې بنیاد کې کو چا خخته کې کو چا ډاکراو کو چا پکې سیمټ واچول نو دا ثوابونه به ټول هغوی ته رسي انشاءالله. ساده ژوند بس څه ته وایي خو دغه دی چې دا مطلب یې نه چې موږ د 40-50 کاله وروسته لاړ شو خو د هغې بس دا مطلب دی چې ځان ته خپل چاپېرچل ته خپلې معاشرې ته خپل دغه ته اسانتیا پیدا کوله خپل ځان ته خپل چاپېرچل ته اسانتیا پیدا کول بس د ساده ژوند دغه مطلب دی. هغه تبلیغیان اخره کې مخکې خبرو کې اخره کې ویل لکه دې خبرې ته څوک تیار دي نو زه وایم چې دقسې به وکړو. زمونږ د طرفه چې څه دغه وي تاسو راته وایئ موږ به در سره پاسو او منډې به در سره وو. جواد صاحب چې کوم دی دلته کې چې کوم دی خو ابټاباد کې دی چې دلته کې یو دفتر به کولو کو خدا دا چې د سره به دا دغه کوو چې دی به ابټاباد ته نه ځي نو موږ به ټول د په سرلښکري او دی به سرلښکري او موږ به فوجیان خو نه دا خبره به دی ګوردا نه چې تاسو دغه کو بس خبره ختمه دی دلته کې پاتې شي ځکه چې د کمې موږ ډېر محسوسو ابټاباد ته دی تللی